تقریبا 4500 روپۍ جوړېږي دغو شیانو. اوس نو ورته یې عبدالله جان د کې څه رعایت وکړو نو مزید هم د رعایت کوشش کوو چې څه چنې ورسره ووایو ولې چې ګراني بیخي ډېره ده او مطلب له سپورټه معلومېږي چې یا که راغلي یا که نه صحیح سپورټر یو. بهرحال سپورټر خو موږ له وخته د عمران خان یو چې دا ټیم یې په نوم اخیستلو پابندي ده. بس مهنګاي बहुत زیات ده بیخي ډېره سوې ده دا ټیم اوس دا ټیم زه وروره مخکې راته په 1000 روپۍ په 800 په 900 اوس 1800 1800 1900 روپۍ دی کاجو په 1800 1800 اوس 400 1500 دی پستا په 2200 ولا اوس په 2800 ده اوس دغسې بادام په 1000 روپۍ وروسته 1800 په 1800 دی هر شی ډېر مشکل دی غریب دی. غریب اوس زبر خبره ده غریب ګر څه نه اخیستلی سي نه خوړلی سي نه به دا خوب وي نه دا د سرمایهدارو کار دغه هم دغه سرمایهدار د پلیس ټریپي دغو شیانو خلکو والا کار نه ده وروره دا تر لکې بالا تنخوا یا خلک بې اخیستی سي هغه بې خوړی سي دا هر غریب کار یې نه ده وروره. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو اکبر ساحل یار بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم په دې ډول ټول به روغ او جوړه خوشحاله به یاست. د تیر په شان یار بیا راغلي یو په لورلایي بازار کې ولاړ یو. لورلایي هغه علاقه ده چې دلته د ډرای فروټ پیداوار بادام چې په ټوله نړۍ کې د لورلایي بادام په نام دي نو موږ هم نن په لورلایي کې د بادام حواله په ډرای فروټ په حواله سره دلته به له دوکاندارانو سره خبرې کوو چې دوی د ډرای فروټ په حواله باندې څه وایي. په څنګ کې یو دوکاندار موجوده ده له ده سره به د ډرای فروټ په حواله خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تر ټولو اول که خپل نوم او د دوکان نوم راوښایي. ما نوم عبدالله ده او د دوکان نوم یې هاشمي ډرای فروټ په نامه باندې. عبدالله که دا راته ووایې یقینا هم ډرای فروټو سیزن شروع سو یخ ده څنګه دې ډرای فروټ وځي نه وځي خلک یې وړي ډیمانډ یې کوي نه کوي. کاروبار خو شکر د ډېر ښه ده الحمدلله او بیا هم تر تیر کال چې کوم ده تیر کال نسبت کاروبار چې ده بیخي ډیم ده تیر کال ډېر ښه و او په هغه کښې موږ کوم سوداوې کولې د ورځ تر بلې مطلب چې کوم تر تیر کال چې موږ سیل ډېر کاوه شش کال بیخي کم ده. د دې څه وجه کېدای سي یو خو ګراني کېدلی سي بل د تا په نظر دا ګراني وجه څه ده؟ یو خو خوشحالي ده ما په نظر او بل دا د 2-3 کال چې کوم دا بارانونه نه وي سوي خوشحالي چې کوم چې لورلایي کې بادام چې کوم کېدلو 100% به کېدلو او دغه دا 2-3 کاله چې کوم وچکالي وله هغو له وجې درخت هم ډېر کمې سوي دي او وچې سوي دي خلکو کټ کړي دي او ډېر فصل هم اوس نه کېږي دا له وجې چې کوم لورلایي بادام چې دي هغه بیخي ګران دي. مطلب د خوشحالي له وجې دلته بادام نه هونې کې وجه چې دلته بادام ګران دي. بالکل دغسې د خوشحالي یقینا هم د لورلایي پیداوار زده هغه بادام دي دا نور شیان تاسو سره کوم راځي لکه انځر سو خوباني سوه دارنګه کشمش سو دا ته له کوم خوا راځي؟ دا نور شیان چې کوم دي هغه هم موږ ته له باره راځي کوم اکثره سودا چې دي موږ بارډرانو باندې کېږي افغانستان بارډر د کشمش د خوباني دی او داسې نور انځر دی دا اوس دا وجه ګران دی کوم چې بارډر لا هغه بند دی بارډر بند ده دغه وجه دی ګران دی. مطلب مال علاقې ته نه راځي مال علاقې ته نه راځي کوم وریې چې دا وری ډېر پروت ده د خوا ته نه راوړي بارډر مسله ده دا وجه بیخي ګران. او که دا راته ووایه پر ټوله علاقه کې خلک ډرای فروټ ډېر ډیمانډ لري نو دلته تاسو ته د علاقې خلکو بغیر له باره خلک راځي؟ بالکل له موږ ته له باره خلک راځي ډېر خلک هغه کوم دی لورلایي والا بادام چې دي مشهوره دي خو دا وجه لورلایي والا بادام چې دي موږ ته ډېر وځي او ډېر خلک راځي خلک یې ډېر خوښوي. د بار خلکو په حواله که راته ووایه بار خلک دا ډرای فروټ له دې ځای وړي که نه وړي؟ بالکل یې وړي او کوم چې موږ ته بهرني خلک دي مطلب د پنجاب والا خلک چې راځي
ورې پنجاب چې موږ کوم دا انځر ورکوو 1500 روپۍ کوو. پنجاب کې دا شی خرڅېږي په 3000 روپۍ تقریبا لږ بږ خرڅېږي مطلب ډبل قیمت ورې پورته ده. دا وجه دی خلک ډایرکټ لا په ټلیفون په ذریعه غواړي لا څوک ملګری یې ځي هغه یې وروړي لا دوی خپله په ویزیټ باندې راسي دلې بادامونه شی واخلي خپل د مطلب د علاقې تر خلکو د بار خلک ډیمانډ ډېر لري. بالکل بال خلک موږ ته ډېر راځي او کوم چې علاقې بار سي دي مطلب پنجاب خواته ورې دی ګران ډېر دی ګرانې ډېرې دي. دا وجه د لورلایي خپل فصل ده دوی دا وجه دلې د راځي دلې موږ ته راسي او فصل یې دغه وجه لورلایي مشهوره ده. خاص کار په بادامو باندې ډېره مشهوره ده. اچھا د ټیم راکولی ډېر جهان مننه. ګراک را سره موجوده ده دلته د په دوکان کې ولاړ ده له ده سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه له ګپې مو وایستې تر ټولو اول که دا راته ووایه څنګه راغلی د ډرای فروټ دوکان ته؟ رالو د ابلا جان دکان ته هاشمي ډرای فروټس نو سړی ته راسه ډرای فروټ دپاره رالو ډرای فروټ مې ضرورت و نو دا یو څه سودا مې واخیستله. یقینا هم دلته د هاشمي ډرای فروټس کې تر بازار با رعایت 1.5 روپۍ شای وړیا پیدا کېږي نو رالم سړی ډرای فروټس به واخلي. اچھا قیمتونه څنګه دي د تېر کال په نسبت اوس دا ټیم قیمتونه څنګه دي؟ قیمتونه ډېر بالا دي یاره. اوس دا کاجو دي موږ به تېر کال په 2300 روپۍ اخیستل یا به 2200 روپۍ اخیستل اوس هغه تقریبا 2600 روپۍ ته تللي دي یا 2700 روپۍ تللي دي. دا ګډه خشکه میوه ده دا تقریبا مخته موږ په 1100 روپۍ راخیستله له ده چې اوس تقریبا 1500 ته تللې ده. خدای دوکاندار هم نه ده ګرم یاره که ورته وګورې په ملک کې ډېر بد حاله د ګراني سطح هر شی په دوګنا درې ډبل بالا شوي دي. ډالر پورته دي 270 280 روپۍ لږ بږ ډالر چلیږي. دوی هم نه دي ګرم هلته بارډران پې باندې مالونه شاړ دي دوی ته نه راځي. نو دا شیان اوس تا واخیستو ګراني هم د دغو تقریبا دا شیان تا اخیستي دي د دغو به دا ټیم څو روپۍ ورکوي؟ دا تقریبا 4500 روپۍ جوړېږي دغو شیانو. اوس نو ورته یایي بابلا جان د کې څه رعایت وکړو نو مزید هم د رعایت کوشش کوو چې څه چنې ورسره ووایو ولې چې ګراني بیخي ډېره ده او مخته چې کم مخته هم خلک نه خوشحاله په 160 روپۍ د عمران خان په دور کې پټرول وروره بیا موږ نارې والې 3500 روپۍ وړه ملاوېدل. دا ټیم دوی دا د عمران خان وجه ده عمران خان وجه ده. اوس خو هغه عمران خان هم نسته هغه ډالر دی اوس وروره په 270 لږ بږ چلیږي. پټرول له 280 روپۍ ته ولاړو. اوس هم خلک وروره د عمران خان یې ډېرې نارې والې چې عمران خان ګراني جوړه کړې ده. اوس خو عمران خان هم نسته نو پاتې دا نګران حکومت چې دی دغه وروره خاص کر په بلوچستان باندې وروره کاروبار روزګار هم ودراو شی ډبل روان دي هلته بارډران را باندې بند کړو نو خامخا اوس شی به یې ګران و. مطلب له سپورټه معلومېږي چې دی یا که نه به یا که نه صحیح سپورټر یې. بهرحال سپورټر خو موږ له وخته د عمران خان یو چې دا ټیم یې په نوم اخیستلو پابندي ده ولې چې ته خپله ورته وګوره تا به خپله سروې هم کړي ګرځېدلی به یې په 180 روپۍ پټرولو خلکو بغارې والې په 1500 روپۍ وړول. اوس دا ټیم په 280 روپۍ پټرول دی او په 9.5 روپۍ نن ماتېلی راخستې ده د وړو نو خلک مخکې د عمران خان کسورې مثلا که شیان ګران دي هم ته د نر بچی ورته ولاړ واخلې وروره که شیان ګرانې کارځانې دي اوس څنګه یې کوې نو اخو بې خامخه. اچھا ډېره مننه. نو ګرانو کتونکو لکه څنګه چې د تېر په سال موږ ویډیو کولې نن مې د ډرای فروټ په حواله معلومات درکړو چې د لورلایي بادام پر ګرد نړۍ کې وتلي بادام دي. د لورلایي بادام چې کوم دي هغه له دې ځایه نورو ملکونو ته هم سپلای کېږي. دلته قسم قسم بادام قسم قسم میوې پرتې دي رنګ برنګي میوې پرتې دي. زموږ کتونکو یو بل دوکاندار سره موجوده ده د ډرای فروټ په حواله سره به له ده سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر شای ټیک ټاک په خیر. الحمدلله. که دا راته ووایه دا دوکان چې ته چلوې د ډرای فروټ دوکان دی بادام ورشټونه ګران دي وړیا دي؟ یاره ډرای فروټ خو اوس ډېر ګران سو وایي چې یو ور سیزن کم سوی و بیا اوس په موږ چمن بند سو دا معلومه له چمن لخوا له افغانستان راتلو هغه بند سوي دي معلومه دا ټایم تقریبا 50 ګران سوي دي. نو دا 50 ګران سوي دي یقینا هم شی ګران سي نو په سوداو هم اثرات لېږي. تاسو دوکانداري څنګه دي کښته روانې دي پورته روانې دي؟ یاره وایي چې دا ټایم بس موږ خاص ګزاره ده کریم بړه سه کریم مخته روانې دي او سودا چې کوم اوس ګراک ته وربایه کو هغه د زړه په سوچ را روانې هغه سوچ نه بس مهنګای بہت زیاده ده بیخي ډېره سوې ده دا ټایم اوس سره. یقینا هم چې کلینجر راواخلې خرما راواخلې دلته ګراکان راځي پستا کاجو اخو د انسان ځای لري دي د دغو دا ټیم ریټونه څو چلیږي؟ دا ټینس دی انځر وروره مخکې راتلو په 1000 روپۍ په 800 په 900 اوس 1800 1800 1900 روپۍ دي. کاجو به په 1800 1800 اوس 400 2500 دي. پستا په 2000 2200 ولا اوس په 2800 2900 ده.
وایي چې دغسې بادامو په 1000 روپۍ ور وسوه 1100 په 1800 د هر شی دی تقریبا بالکل 50-50 د ځان ورساوه اوس ګر سره د هر غریب خو کار نه ده وایي چې راځي به هم بالکل سرمایهدار به هغه سرمایهدار راسي تر لکه عبارت تنخوا واس سړی بیا اخیستی کمزور شی ګر څه نشي اخیستی مطلب دا ډرای فروټ دا ټیم خالي په پاکستان کې د مړو خلکو کار د هغه کسان چې آمدن یې د میاشتې تر 1.5-2 لکه بالا وي هغه کسان نو غریبان به څه کوي هغه په وړو اریانې دي نو دا به ډېره مشکلې دي غریب یاره غریب د وس زبار خبره ده غریب یې ګر څه نه اخیستلی سي نه یې خوړلی سي نه به دا خوب ویني دا د سرمایهدارو کار د هغه هم د هغه سرمایهدار د پولیس ټرافیک دغو شیانو خلکو والا کار نه ده وروره دا چې تر لکې بالا تنخوا یا خلک بیا اخیستی سي هغه بیا خوړی سي دا هر غریب کار یې نه ده وروره مننه ډېره اوکې سر شکریه